نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سورة البقرة ابتدائی آیتونه دي. مخکنی درس کی د متقیانو صفات او علامات ذکر شو چې متقی انسان هغه دی چې هغه ایمان راوړي وي په غیب باندې او بیا عبادات کی عبادات بدنی عبادت مالی عبادات بدنیون منز ذکر شو او دا عبادات مالیو مختصرا کلام مما رزقناهم ينفقون کی ذکر شو. اس دا متقین اور صفات اللہ پاک ذکر کئی چھ متقی ہر انسان دے چھ پا مخکنو اسمانی کتابون باندے ہم ایمان روڑی وی او قرآن مجید چھ نازل شون بدی باندے ہم ایمان لری. پا قرآن مجید باندے ہم ایمان لری او پا تورات انجیل زبور آسمانی کتابون باندے ہم ایمان ساتی. ددی صفات و خاوندان نپا آسمانی کتابون باندے ایمان ساتی دا متقی دی. بیاد دین باب اخیرت ببارک ہم یقین ساتی آخرت بہم منی ندا انسان متقی شو. مومنان پا دو قسم دی. یو قسم ہغا مومنان پا مخی آیاتونو کی د متقیانو علامات او صفات بیان شو. متقیان په دو قسم دي. یو قسم هغه متقیان دي چې هغه عرب دي، امیین دي، بے تعلیم دي، بے کتاب دي،
نیو قسم متقیان هغدی دا هغی بیان پا الذین یؤمنون بالغیب کیوں شو او دویم قسم هغا متقیان دی چاگی اہل کتاب دی مخی وطا تورات انجیل زبور قرآن علاوہ آسمانی کتابون راغلی دی او دا حقین بعد بھی بیا ایمان پا قرآن مجید باندے روڑے دی ندویم قسم حقا متقیان اغا ذکر کی فَوَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللہ رب العالمین دوالو قسم متقیان ذکر کولنا بعد آخرت مسئلہ ذکر کی اگرچہ مسئلہ آخرت الذین یؤمنون بالغیب کی ہم بیان شو لیکن الذین یؤمنون بالغیب نبات تصریحاً آخرت بیان کی گی الذین یؤمنون بالغیب پدے کی آخرت ہم ذکر شو لیکن تفصیلاً او صراحتاً وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کی بیا بیان شو ذکر مسئلہ انتہائی اہم دا او دا آخرت دلوی زندگی سرا متعلق دا عقیدہ دا آخرت مستقلاً ذکر شو دا پارا دی مسلمانان پدی عقیدہ باندی یقین مضبوط اسادی وبالآخرة هم یوقنون ددی آیت کریمانا دیر آقائد علماء کرام و استلی دی او دا یو جامع کلام دی مختصراً وبالآخرة هم یوقنون کی یود مسلمانان و عقیدہ داخ کا رکھی گی چی دا دنیا دا زندگی دا فانی دا سو وقت پوری دا دینا بعد بیا آخرت دی چی مسلمان تا معلوم شیدن تمی جن عارضی دی او دائمی جن دا آخرت تنداغی دا پارا با تیاری شروع کی دویم مسلمانانو پدی کی دویم عقیدہ دا ذکر کی گی کہ دا مرگ نباد یو بل زندگی ہم تا چاگیت عالم اخیرت ہوئی چاگب ٹول انسانان مخلوقات دا پیو وقت باندی ختم شی او دا غین بعد با دوبارہ بیارا پیدا کری شی او دا خپل حساب کتاب دا پارا میدان تا حاضری کی دریم عقیدہ پکی دادا چی دا نیکانو زی جنت دی او دا بدانو زی جہنم دی او سلورم عقیدہ پکی دادا چی دا دنیا پا معمولی غنت اسباب باند انسان خپل فیصلہ نکی بلکہ دا فیصلی دا پارزید اللہ پاک دربار اخیرت دی او پا حغزے کی بیا فیصلہ کی گی پا انصاب باندی یو دا دنیا فیصلی وی اللہ دی زمان پا مسلمانانو باندی رحمو کی فیصلہ کی چکم جانب پیسی دیر لگی فیصلہ داغ پا حق کی گی دا چاچے سفارش دیر مضبوط وی نو فیصلہ داغ پا حق کی گی دا چاچے قوم قبیلہ مضبوط وی نو پا دنیا کی فیصلہ داغ پا حق کی گی
لیکن اللہ پاک دربار آخرت چه مسلمانان پاغی باندې یقین ساتي نو پاغی کی بیا فیصله په انصاف کیږي ظالم نه بد ظلم انتقام او سزا اخیستلی شي او مظلوم سره به امداد کولی شي نو مسلمان چې کله په آخرت یقین ساتي نو دی با د دنیا په امور باندې خپل دل نه جمع کوي خپل جن په پاغي باندې نه خرابوي بلکې اخیری فیصله د قیامت او اخرت ته به انتظار کوي او د هغې دپاره به تیاری کوي پنځمه عقیده په دې آیت کریمه کې چې مسلمان به په دې باندې سوچ وکړي چې زما دلته جن عارضي ده ختمېدونکي جن دا چې یو وخت ختم شي او اخرت راشي نو په اخرت کې به الله رب العالمین په دربار کې زه حاضرېږم نو زه به د الله رب العالمین په دربار کې بیا څه جواب وایم نو چې کله مسلمان دا ذهن وي دی به په دنیا کې بیا ګناهونه نه کوي بیا به د اخرت دپاره تیاری کوي نو په وبالآخرة هم یوقنون کی دا سو خاص خبری هم ذکر دی پدیزے کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اغا مومنان تینا مراد دی چاوی مخی دا بلکم کتاب او شریعت تابعو او بیا رستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو سره د قرآن مجید تابع شو لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د دوی چې څومره ملګري مخکې تورات باندې لیکن کله چې قرآن مجید راغی بیا دوی دا قرآن مجید هم تابع شو پاغه باندې هم ایمان رو دا آیت کریمه زمونږ د مسلمانانو د یوې بنیادی عقیده د ختم نبوت دلیل دی مسلمانانو ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت پورې اخیرنی پیغمبر دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد د قیامت پورې بل نبی ناراضي کوم سلسله د پیغمبرانو آدم علیه السلام نه شروع شوه هغه سلسله د پیغمبرانو زمونږ استاد پیغمبر باندې ختم شو کوم آسمانی کتابونه چې الله رب العالمین مخکې را لېږلي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت سره هغه کتابونه منسوخ شو قابل عمل پاتې نشو مسلمان به کتابونه مني چې الله نازل کړي دي ټول حق دي لیکن واجب العمل د خپل وخت دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو د قرآن مجید نازلېدو سره دا کتابونو عملی حکم ختم شو اوس پدې ده کې راځي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مؤمنان متقیان هغه دي چې وی ایمان ساتي په قرآن باندې او د قرآن مجید نه چې وړاندې کوم کتابونه نازل شي په هغې باندې ایمان ساتي قرآن مجید نه وړاندې سل صحیفې او 3 کتابونه سل صحیفو کې 50 په شیس علیه السلام 10 په ادریس علیه السلام لس په آدم علیه السلام او لس په ابراهیم علیه السلام نازل شوي او 3 آسمانی کتابونه تورات په موسی علیه السلام انجیل په عیسی علیہ السلام زبور په حضرت داود علیہ السلام باندې نازل شوی او قرآن مجید نازلې دو نه بعد آسمانی بل کتاب ناراضي زکا د مؤمن علامه بیان شو والذین یؤمنون بما انزل الیک
قرآن مجید باندې به ایمان ساتي وما انزل من قبلک او دا قرآن نوڑان دی چکم اسمانی کتابون نازل لپاغی باندې ایمان ساتي با دا قرآن مجید نرستو بل کتاب نرازی ورنبیا با نازل شوی بی چی والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلکان بعد من بعد کم رات لو کدا قرآن نباد بل آسمانی کتاب رات لی لیکن من بعد کا نشتا زکا چی قرآن نباد آسمانی بل کتاب دا ہدایت نرازی قرآن مجید آخرانی دا ہدایت کتاب دی کم سلسلہ دا وحی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے وا اغا سلسلہ دا وحی دا نبی علیہ السلام دا دنیا نا تشریف اڑلو سر سلسلہ ختم شلا جکا کچری وحی راتلا دا مسلمان دا پارا با دا ضروری وا چی دا وحی بے امانلا دا پیغام دا اللہ پاک بے امانو چی دا قرآن مجید او دا نبی علیہ السلام نباد راتلو خدا قرآن مجید او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباد دنیا تبل اسمانی کتاب نرازی چی اسمانی کتاب بل نرازی وحی نرازی نو پیغمبرم نرازی او چی پیغمبر نرازی آخیرانی نبی علیہ السلام دی نو دا نبی علیہ السلام نباد کچا دا نبوت دعوی کولا نو دا سڑی با دروجن شمار شی دا سڑی با نیکنی رشتونی بنی زکر قرآن مجید کہ اللہ پاک دولان دی کتابون ایمان ذکر کردی دی خدا قرآن نباد دا وحی دا قرآن نباد دا اسمانی بر کتاب ذکر ندی کردی نو معلوم داشا نبی علیہ السلام باندی نبوت ختم شو پا قرآن مجید کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت تقریبا سلویخ پنزوس آیاتون راغلی دی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخیرانی نبی دی دا نبی علیہ السلام نباد دنیا تبل نبی نرازی دا نبوت آغا سلسلہ چه آدم علیہ السلام نشورو شوا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے ختم شرا دا نبی علیہ السلام نباد دنیا تا بل نبی دراتلو ضرورت پاتے نشو ذکر نبی علیہ السلام شریعت دا نبی علیہ السلام نبوت دا نبی علیہ السلام کتاب قرآن مجید دا قیامت دورج پوری دا طول انسانان دا بارا دا ہدایت کافی کتاب دی طویلش عقیدہ دا ختم نبوت عقیدہ دا ختم نبوت دا قرآن نثابت تقریباً 50 آیاتون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث متواترون ثابت دا امتی مسلمہ اجماع و اتفاق پا دی چھ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباد دنیا تبل نبی نرازی کسوک دا نبی علیہ السلام نباد دنیا تا دا پیغمبر دراتلو ایمان عقیدہ ساتی نو دا سڑی مسلمان ندی دا سڑی کافر دی یو سڑی راغل دی مرزا غلام احمق قادیانی اغوی زا پیغمبر ما نمانگوی قرآن کے خرازی چی نبی علیہ السلام نباد بل نبی نرازی او توی زرا غلم تا دروغ وی قرآن دروغ نوی مرزا قادیانی پدی عقیدہ کی دروغ جندی کذاب او دجالی پدی دعوات نبوت کے کافر دی لیکن نبی علیہ السلام نباد خود نبوت سلسلہ بند شولا نچے بند شوا دی نبی چا جوڑ دا آیتی کریمات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت دلیل بیا چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغی نبی علیہ السلام نبات قیامت پوری دا بل نبی ضرورت شتنا چه بل نبی ضرورت شتنا نو بل نبی نرازی دا الف لام میم نبات دا متقی انسان علامات او صفات بیان شو چکل متقی انسان صفات او علامات بیان شو دا دی متقی انسان نتیجہ بسی دا دی متقی انسان دا پارا بخوشخبری او بشارت سی دا دی متقی انسان انجام بسی نو اللہ رب العالمین فرمائی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون
دا خلق کم چی متقیان دی ایمان بالغیب ساتی منزو نکی صدقی کئی پا قرآن یقین ساتی ایمان پی روڑی دی پاسمانی کتابونو باند ایمان روڑی دی آخرت یقین ساتی دغا خلق علا ہدم من ربهم دا اللہ پاک دا طرف نا ہدایت والا خلق دی دا دنیا نتیجہ دا دویدار چھ دا ہدایت والا خلق دا آخرت نتیجہ یہ دا اولائک هم المفلحون دا کامیاب خلق کامیابی والا خلق دا کامیابی پا اعلی درجہ کی خلق اغا دا متقیان دی اولائک علی ہدم من ربهم دنیا نتیجہ اولائک هم المفلحون دا آخرت نتیجہ دا متقیان بیان شو سورہ بقرہ دا شورونا 15 آیاتونو کی بلکہ 4 آیاتونو کی متقی انسان بیان شو یا دا متقی انسان نتیجہ بیان شو اس دا دین بعد 2 قسم خلق ذکر کی یو هغه خلق چاغیق کارا کافر دی او دویم هغه خلق چاغا پت کافر دی چه کم خلق کارا کافر دی دا غی ذکر بدل تکیگی پا کفر سرا ان الذین کفروا او کم خلق چه حقیقت کی کافر دی و ظاہرا کافر ندی دا غی ذکر بکیگی پا منافقانو سرا بیا اولئک هم المفلحون نبات پا 2 آیاتونو کی دا کافرانو حالت ذکر کی اغا کافر چه دا اغا کفر خکار دی او دا دین بعد بیا با پا 14 آیاتونو کی پا 14 آیاتونو کی با منافقانو حالات ذکر شی چه منافق چاہتا وی او دا منافقان انجام بسی دا کفر یو لغوی معنی دا او یو دا کفر شرعی اصطلاحی معنی دا دا کفر لغوی معنی پتاول یو سیس پتاول نو پا لغوی معنی سر دیتا کفر بیلی شی زمیدار کاکا چه دانا پزمک کی پتائی نو لغوی معنی سر دیتم کفر بیلی شی زمیدار تم کافر ویلی شی پا لغوی معنی سر لکہ قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائی سورہ حدید کی التلفظ دا کفر رازی مراد تین زمیدار دے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ اشان دا باران چی حیران تیا کی واچی زمیدار لرا دا فصل نو پدیجے کے لفظ دا کفار او مراد تین زمیدار دے نو زمیدار تم پر لغوی معنی سر کافر ویلی شی او شرعی معنی سر اصطلاحی معنی سر کافر چاہتا ہوئی اصطلاحی معنی سر کافر حق انسان تا ہوئی چی پکم و سیزنو باندی ایمان رولل ضروری وی او دی دا حقین انکارو کی دی تویلی شی کافر یا بل تعریف علماء ذکر کئی پا ضروریات دین کی دا یو ثابت شو دا سیزن انکار کول یا تاویل باطل کول اغیر توی کفر کم سیزن چی دا دین اسلام بنیادون دی او هغه منل په مسلمان باندې فرض دي نو که یو سړی په هغې کې انکار وکړي یا تاویل باطل وکړي نو هغه بیا دې ته کفر ویلی شي کفر په څو قسمه دی علما ذکر کوي کفر په 15 قسمه باندې دی یو کفر تکذیب دی
کفر تکذیب دیتا وی چې د پیغمبرانو تکذیب وکي پیغمبرانو ته دروغجن وي انکار ته نه وکي لکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب کافران قرآن مجید یادو پیغمبر به یادو د پیغمبر معجزه به یادولا د پیغمبر شریعت به یادو دا دروغ دي او پیغمبر به یادو چې دا جادوګر دی نعوذ بالله او دا کذاب دی نعوذ بالله نو الله جل شانه فرمایي چې دی خلکو د پاره عذاب ثابت دی نو دی ته ویل شي کفر تکذیب د پیغمبر تکذیب کول پیغمبر ته د دروغ نسبت کول د اولنی قسم د کفر او دویم قسم د کفر کفر استکبار دی کفر استکبار د الله او د پیغمبر حکم د تکبر د وجه نه منل دا غین انکار کول دا کفر دی دا الله پاک او د پیغمبر د الله داغه حکم د تکبر د وجه پر خودل انکار تنه کول دا کفر استکبار دی لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین د ابلیس بارکی وی ابا واستكبر وكان من الكافرين ابا انکار کو واستكبر او تکبر کو نو د دې انکار او تکبر د وجنا دی کافر شو دا دیم قسم شو کفر استکبار او دریم قسم کفر دی کفر اعراض کفر اعراض دی تو چې نه د پیغمبر تصدیق کې او نه یې تکذیب کې نه داوي چې منم او نه داوي چې نه منم منیم نه منیم پته نه لګي دي ته وایي کفر اعراض لکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي والذین کفروا عما انذروا معرضون او هغه خلک چې هغه کفر وکړو انکار وکړو د هغه سيزنا چې هغه نه دی راولي شو د اعراض کوونکي دي دې کې دی کفر اعراض دریم قسم شو او سلورم قسم دی کفر نفاق کفر نفاق دی ته وي چې په خوله باندې د ایمان او د اسلام دعوه وي او په زړه کې د کفر عقیده وي دې ته ویل شي کفر نفاق په خوله باندې وي زه مسلمان یم منځ او داس وغیرہ ظاهري کارونه کوي خو په زړه کې انکار وي زړه کې کفر وي دې ته ویل شي کفر نفاق او پنځم قسم دی کفر ارتیاب د دې کفر نفاق دلیل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين باج خلق په خله د ایمان دعوه کوي خو په ځل کې ایمان نشته نو دا مؤمنان نه دي بلکې دا منافقان دي دې ته ویل شي کفر نفاق پنځم قسم کفر ارتیاب دی کفر ارتیاب دی ته وایي چې دا پیغمبر تصدیق هم نه کوي په یقین سره او تکذیب هم نه کوي په یقین سره دی په شک کې پروتي دی وی چې دا پیغمبر رښتونی دی که دروغجن دی نو په دې کې دی شک کې پروت دی دی ته ویل شي کفر ارتیاب لکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انهم كانوا في شك مريب دا کافران چې دي په شک کې شکیان پاتري شکیان دي د پیغمبر نه تصدیق کوي چې وی من ایمان پیروړي او نه تکذیب کوي چې انکار تي نه کوي دې ته ویل شي کفر ارتیاب دا د کفر پنځه اقسام دي
یو قسم اولنی تاسو ته ذکر شو کفر تکذیب، دیم کفر استکبار، دریم کفر اعراض، سلورم کفر نفاق او پنځم نمبر کفر ارتیاب. د کفر لغوی معنی ذکر شو، د کفر اصطلاحی معنی هم بیان شو. نو په دې درې آیاتونو کې الله رب العالمین د ښکارا کافرانو حال ذکر کړي. نو فرمایي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. په دوه آیاتونو کې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. الله رب العالمین فرمایي پیغمبر علیہ السلام وکدا خلق تیارے او کتی نه یری دی ایمان نه وروړي. د پیغمبر په صفات کې دو صفات قرآن مجید کې ذکر کیږي، حدیث مبارکو کې راځي. یو صفت د نذیر او بل صفت د بشیر. صفت د نذیر او دیم صفت د بشیر. نذیر يرول خو سره د شفقت دا يرول د الله پاک د عذاب نه يرول، لیکن سره د شفقت نه، سره د مینې چې ګوره د الله د عذاب نه ویریږي، ایمان وروړي او دا مخالفت او نافرمانی مکوي، کفر مکوي. ځکه د الله د عذاب به تاسو له سزا د پاره تاسو ته تکلیف ویني، لہذا تاسو دا کفر مکوي. نو ګوره پیغمبر د الله د عذاب نه کافر یری خو سره د شفقت نه. او دویم قسم صفت د پیغمبر علیہ السلام ذکر کیږي، بشیر، خوشخبری. خوشخبری نو خوشخبری دام د پیغمبر علیہ السلام صفت دی. مومنان و متقیان ته د جنت زیر او خوشخبری ورکړي. نو په دې کې نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي کته دا خلق الله د عذاب نه ویری او که اون یری ایمان نه وروړي. اوس په دې کې لفظ راځي سواء علیهم، په دوی باندې برابر ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتا سو تبلیغ کوي نو په دې کې لفظ راځي سواء علیہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کافرانو تا د دین دعوت ورکو، تبلیغ کولو، لیکن دی کافرانو ایمان نه وروړو. نبی علیہ السلام فرمای برابر خبره د پدوی باندې کته دوی یری د عذابونو کني یری د دوی په حق کې برابر د ایمان نه وروړي. نو دانه چې سواء علیکا ستاسو په حق کې برابر وي، نه د دوی په حق کې. تاسو خپل تبلیغ کوئ. کوم انسان چې تبلیغ کوي نو کده دو سامع د دین قبول کو که قبول نه کو، تبلیغ کوون کې ته الله پاک اجر ورکړي. تبلیغ چې چوکو یو سړی او مسلمان ته وی راځي مانزله که سوکرال الام دی تبلیغ کوون کې ته ثواب ملو شو، او که مانزل را نغلل بیا هم د اجر او شو. البته چې چا دا پیغام قبول نکنو مجرم او گناهګار هغه دی. دې وجنا دعوت او تبلیغ والا سړی باندې مسلمان باندې دا ضروری نه ده کوم د سامع او اوریدون کې د دعوت قبول کو خو ایمان دعوت قبول کو خو تبلیغ دی کوون نه به کوي، نه کده دو سامع د چې چاته دعوت ورکو
کاغه دعوت قبول کو قبول نکو د په حق کې خامخا اجر دته لیکل شي او چې نه قبلې نو نقصان ده هغه دی. د دې وجنه الله رب العالمین فرمایي سواء علیهم او بیا فرمایي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دې دا دعوت ولې نه قبلې د دې په زړونو باندې الله پاک مهر لګولې دي د دې په غوږونو باندې مهر لګولې دي وعلى ابصارهم غشاوة د دې په سترګو باندې پردي دي حق نه قبلې. یو سړی په دې ځای کې وي چې کافر په زړه باندې په سترګو باندې په غوږونو باندې الله پاک مهر لګولې دي پسترګي ورله پردې راوستي نو دی بیا حق قبلولو باندې ولې مکلف دي؟ بیا خو که دا کافر ایمان نه قبلي خو الله پاک یې قبلولو ته پرېږدي نه. نو په دې ځای کې علما بیا څو جوابات کوي. دې کافرانو د حق نه قبلولو دپاره خپله ویلي دي چې زمونږ زړونه په پردو کې دي زمنگا غوگونا ستا دا خبرنا بندی او منگ تا دا سربیننا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. کافرانو پخپلوی تمنگ تا دعوت راکے زمنگ زلونا بندی ستا خبر منگ نورو زمون غوږونه بندي ستا خبرې موږ نه اورو موږ تا نه وینو ستا او زمونږ ترمنځ پرده ده. نو په دې ځای کې کافر چې د حق اورېدلو قبلول نه بند دي دا د پخپله ځان بند کړی. یو جواب علما دا کوي. دویم قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله پاک د یو قوم حالت نه بدلی ترکم چې دی دا حالت پخپل ځان نی بدل کړي چې دی خپل حالت نه بدلی نو قصور او جرم د دوی شو د الله رب العالمین د طرف نه خدای ته اختیار ملو شو. ایمان قبلې که نه قبلې نو که ایمان قبلې دا کفر پرېږدي خپل حالت ته بدل کی الله رب العالمین به انعامات وکړي. خو چې دی حق نه قبلې نو بیا خو جرم د دوی شو د الله پاک د طرف نه نشو دی خپل حالت نه بدلی. او دریم کافرانو به د نبی علیه السلام او د پیغمبرانو دین بد ګڼو او سببی انلزمکموها وانتم لها کارهون. آیا تاسو موږ باندې دین په زور باندې موږ دا بد ګڼو چې دین بد ګڼو نو قبول به څنګه کی؟ نو دین نه قبلول دا جرم د کافرانو خپل شو. الله رب العالمین قدرت اختیار ورکړو چې نه قبلو نو جرم د دوی شو. الله پاک د طرف نه دی باندې جبر نه دی شوی. سلورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطره. هر یو بچی پیدا کیږي په فطرتي دینی اسلامی باندې. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. نو دو دا مور پلار بیا راولګي او دنه يهودي جوړ کی عیسائی تی جوړ کی مجوسی تی جوړ کی. الله پاک په د باندې فضل کړو په خپل دین اسلام پیدا کړو او چې دی په خپل لاړو د مور پلار په لاس باندې لاړو يهودي شو عیسائی شو مجوسی شو کافر شو نو قصور د الله پاک د طرف نه جبر نشته. او بل پنځم جواب دی چې دا خود الله رب العالمین قدرت دی. یو د الله رب العالمین د طرف نه انسان د پاره فیصله دی چې دی با کافر او دی با مسلمانی. خو دې بنده ته خدا پته نه لګي زما په حق کې کومه فیصله شوې ده. د کفر فیصله شوې ده او که د اسلام فیصله شوې ده.
نو دی په خپل طبیعت باندې روان شي کفر ته، په خپل طبیعت باندې روان شي ګناه ته، نو دا بنده اوس په هغه خپل قدرت او اراده باندې مکلف دی او دی بنده سره چې د حساب کتاب او د عذاب کوم معامله کیږي، نو د دې بنده د ارادي او د دې قدرت او د دې فعل د وجه اوس دې بنده باندې الله رب العالمین حالات راولي، خپل انعامات ورکی، خو چې دا بنده ته فایده غلط واخلي نو مجرم دی په خپل باندې شو. انو په دې زړه باندې دا مهر، په غوږونو باندې دا مهر، په سترګو باندې دا پردي چې د آیت کې ذکر شونه دا حقيقي پردي دي که معنوي پردي دي. نو په دې کې د علماء دو جماعت لري.